Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جناب قدر DPO صاحب DSP صاحب د پولیس مرګري او زما د چارسدې د سرګریزي سرکل د درې واړو تانو راغلو تانو پښتنو ملمنو په شریکه السلام علیکم. زمونږ جی دا 2014 نه په دې ملک کې پولیس اصلاحات راغلي دي او د هغې په ذریعه باندې یو سیسټم جوړ شوی دی چې په هغې کې یو DRC ده، یو پال دی، یو پاس دی. دا صرف د دې لپاره جوړ شوي دي چې د عوامو د پولیس ته رسېدل اسان شي. هغه زوړ سیسټم کې چې عوام به تاڼې ته نشو تللی او د چا لوی سړي په ذریعه باندې به تاڼې ته رسۍ کوله د خپل جایز او وړوکي کار دپاره. نو د هغې دپاره د دغه وخت حکمرانانو یا زمونږ د ډپارټمنټ مشرانو یو شیز جوړ کړ. د هغې په ذریعه د عوامو او د پولیس هغه رسۍ او تګ راتګ اسان شو. بل هغه د کرپشن هغه خبرې ختمې شوې چې بغیر پیسې به یو کار نه کېده. زه د 13 کالو نه DRC چارسدہ کې کار کوم او دا په دعوه سره وایم چې نن پورې په DRC چارسدہ کې د 1 روپۍ د کرپشن د یو سفارش باره کې به څوک ثبوت رانکړي او الله دې وکړي چې زمونږ د ملک ټولې ادارې په دې طریقه روانې شي. نو هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک امن او انصاف هر ځای ته ورسي او خور شي. چاته چې څه مسئلې وي د سرډیرو سرکل DSP صاحب په دې خبرو کې ډېر کوآپریټیو دی، موږ ته باقاعده دغه رالیږي. نور که چاته د دې علاقې ډېرې غټې غټې فیصلې وړې فیصلې موږ کړي دي، تاسو کې به ډېرو خلکو ته د هغې پته هم وي. که د دې نه علاوه وي نو هغه هم راځئ د DSP صاحب پترو د هغلته د SHO پترو راځئ، ستاسو مسئلې به حل کېږي بغیر پیسې، بغیر ټکې، بغیر د وخت ضایع کېدو. که یو سړی کې خپله خوشحالي مندي خو دا ګولۍ به د چا د غم سبب ګرځي. او که ته د آتشبازي بعضې سړی وایي زه آتشبازي کوم، چا کره به بیماري، چا کره به مصیبت یو ته چې آتشبازي کوي، نو کم از کم دا خوشحالي د هار په شکل هم کېدی شي او دا د جوړۍ په شکل د کپړې په شکل هم کېدی شي. نو خوشحالي ورته هغه شان ومانده که نه چې ته به خامخا دا فایرنګ کوې او خامخا به ته ډزې د دې نه لکه مجبوري. دا پخوا زمانه کې به خلکو دا کیسې کتارې کولې، اوس هغه نشته. بهی موږ سره سیب کړې لکه هر یو DPO له موبایل یې واغستې، نمبر یې وله ورکړي د دې لپاره تاسو ته به هغه نمبر یې ټولې موږ شیر کوو. سیب سره خپل هم دی چې بلکل په هغې اطلاع راکولی شي چې کوم ټایم څوک چې هوایي فایرنګ کي هغه که هر څوک دی بلکل چې لکه دې کې کوآپریشن دی. او تاسو ته هم دا یو درخواست کوو چې بهی دې کې بیا مه راځئ. یو سړی راځي چې بهی دا پرېږده پلان پرېږده چې دی دلته خپله خوشحالي نه وماندله چې بیا موږ هم چې د هغه خلاف څه قانون د قاضي چا برابرو. بل په موټرسایکل ون ویلینګ کېږي، دا بچي د دغه غم نه زه تېرېږم. زه درته دا وایم چې تاسو بچو له چې دی د ون ویلینګ دپاره موټرسایکل هغه جوړ کړی دی، نو کم از کم ته پلار یې ته دا تپوس نشي کولی چې یاره بچې دا ته څه کوې. لاول خو ماشومانو له کمونو له موټرسایکل د سره په کار نه دی. او که بیا چې دی موټرسایکل یو سړی وي سکول ته ځي یا خوا یا دې خوا، نو ته دا تپوس وکړه چې دی پې څه کوي. یقین وساته د ورځې چې دی څو اکسیډنټونه کېږي. رنګټون د خپلو بچو دا موبایل یې لږ چک کړی. د دې خلاف هم چې دی لکه صاحب سختۍ سره حکم کړی دی چې رنګټون باندې چې کم په دې فلمونه چولی شي، کم په دې کې دا ګندونه چولی شي، د دې خلاف به تاسو زموږ ملاتړ جوړېږي، د دې خلاف به کاروائی کوو. که منشیات دي که کومربازي رسم چې شاید خانه وي، موږ د تلو راتلو خلک یو. پولیس افسران که هغه محکمې کې دي هغه به ځي راځي، هغه به دلته نوکري کوي او د دې ځای نه به نن به یو سبا به نه وي. او کم از کم دا ستاسو زموږ د شریک بهی علاقه را چې که څوک منشیاتو کار کوي، که د جوارۍ کار کوي، نن سبا پکې دا بله نشه راوتې ده آیس خدای شته او تل به که بیا پلار پېژني یا رور پېژني او ډز کوي. نو کم از کم که تاسو نور مدد نشاندهي خو کولی شئ که نه. نو د مشرانو نه دا موږ توقع ساتو چې یاره دوی موږ سره په دې کې پوره چې دی کوآپریشن وکړي. موجوده پولیس ټیم چې کم دی د چارسدې په پولیسنګ یا په پروفیشنل چې دوی راځي، نو زه یم چې د KP پولیس او خاص کر د چارسدې دا موجوده سیټ اپ چې دی که نه، نو دی سټینډ سیکنډ ټو نن. دا د ټولو نه مخکې دي په د خپل فرایض کې. او خاص کر DPO صاحب هم ډېر زیاته دلچسپي اخلي
هغه پولیس خو دوی خپل پروفیشن دی، خو نور د پښتون په سیمه باندې چې کم کار په جرګه یا په دغه باندې کېږي نو دوی پکې ذاتي دلچسپي اخلي. نو ډېر موږ خوش قسمت یو چې داسې افسر موږ له خدای راکړی دی. فضل شیر خان ډي ایس پي زیات او موږ سره چې په جرګو کې کښېني نو یقین وکړئ چې ما ترې څونه زده کړه وکړه لکه زما نه په عمر کې ډېر کشر دی، خو د پښتون په سیمه باندې چې په جرګې کې دی موږ سره کښېني او دی موږ سره څونه مطلب دا دی څونه موږ سره محنت یا څونه موږ له رهنمایي راکوي نو د ده نه موږ ډېرې زده کړې وکړې. خدای دې داسې ډي ایس پي هر سلکل ته راپوسټ کړي. بل مخکې به خلکو وی چې په نواره کې د پولیس خیري لکه د خلکو موږ هم په ورکوټوالې اورېدلي. اوس دا هغه پولیس دی او خاص کر د کې پي پولیس چې په سمه کې د دوی خیر دی. راځئ چې د اړه نه دوی له موږ هم لاس ورکړو. لکه موږ چې د پاکستان شهري جوړ شو نو زموږ هم څه دغه جوړېږي لکه څنګه چې دوی د آیس خبره وکړه یا د موټر سایکل لا خبره وکړه یا د نور دغه کې انوالمنټ نو چې دوی له موږ هغه لاس ورکړو لکه څنګه چې دوی موږ سره په جرګو کې داسې کینی لکه چې څنګه مخ پخوا زموږ مشران به په دې وجو کې به غټې غټې جرګې کېدې او هغې کې به ناست دغه شان راشي او د پښتنو په نیز باندې موږ سره کیني او زموږ مسلې حل کوي. یعنې پولیس له ډنډه ورکول ډېر اسان کار دی، خو دا هغه ټیم دی چې دوی دغه کار نه کوي. دوی دوه زړونه روغوي. نو راځئ چې موږ هم دوی له د خلوص لاس ورکو او هغه شان قدم وسوچت کو چې څه زموږ فرایض دي چې هغه هم موږ ادا کړو ځکه چې دا سیمه زموږ ده. څنګه چې فضل شیر خان وویل چې سرکاري خلک دي موږ خو به زو راځو، موږ خو د دې ځای اوسېدونکي یو. راځئ چې د دې سیمې له موږ روښانه سبا خپلو بچو له ورکړو. ورته کې نن سبا یو کس دی هغه هم لایس دی هغې لیونې کړې دی والته چې مور پلار په چې کوم دی نو په زنځیرونو باندې تړلی دی. هغه موږ دوه ځله دلته تاڼې ته راوښه دې نه دي چالان کړي جیل ته، خو جیل والم چې کوم دی نو الرډي لکه هغې وایي چې دې سره موږ څوک یو څو ورځې یو ساعت او الرډي هغه چې کوم دی نو واپس یې راوستو. او چې واپس یې راوستو نو الرډي هغه دلته چې کوم دی نو په کلي کې مسلې جوړې کړي دي چاړو ورسره یې والرډي ګرځي. اوس مور پلار له هم چل نه ورځي چې دې سره موږ څوک وځي. نو زموږ په علاقه کې یو خو مبې دا ده چې یو ماشومان واړه سنجیانې دي په روډ باندې دا ټکس ورکوي روزانه. دا ټکس یا ګورنمنټ ته ځي یا د دې جیب ته ځي. خبره دا ده چې دې ټکس ورکوي غریبانان دلته پولیسو ته وایي نه په شاوخوا چې په چوک کې څوک راوړي نو لار بند وي روډ بلاک وي بند وي که نه جي. نو خو یو بل دا خلاص کوم چې مهرباني وکړه دا چې کوم دی دا مسله داسې ده چې الرډي هغه غریبانان ټکس ورکوي او دلته د ټرفک والا ته تنګ دي پولیس والا ورته وایي هغه حقیقت ده چې زموږ خلکو شکایتونه یې کمپلینټونه یې ورته کوي چې دلته مونږ ته تکلیف په لاره باندې مونږ تېرېږو او الرډي چې کوم دی نو مونږ ته تکلیف ته یادي نه نو هغې یادي دی نه په مخ کې نو هغه سر لګي دا هغه سر نه دې سر لګي نو دا رشتو والا غریبانان دي زموږ وروڼه دي زموږ د کلي دي. خبره دا ده چې مونږ وایو چې دې سره داسې یو طریقه وکړي چې یا دې ولا ځای ورکړي که ځای ولا نه ورکړي بل دې ولا داسې یو طریقه جوړه کړي چې الرډي د دې رش نه او د دې پولیس نه ماتو ګوړو د واړو ټکولو نه او د دیګو نه چې کوم دی نو دا خلاص دي. یو خبره وکړم که نن سبا یو سړی د پولیس نه ناراضه یا د پولیس نه ګیله کوي که هغه باندې سر تاسو لږ په کومې علاقه کې لږ د هغه معلوماتو کې هغه غلط ځکه چې د چوټوګې پولیس چې نن سبا په کومه طریقه دي او کوم سړی نن سبا په کانټنسلري شروع دي نن سبا د ایسیکوګانو د ډسپي صاحب وغیره د پولیس خلاف سر په دې باندې تاسو لږ معلومات کوئ چې د دې سړي په ټولې علاقه کې کوم کردار دی. مخکې دلته زموږ یو صاحب و خدای دې ورسره خوب چې هغه په دې کې ډېر ښې کاروایي کړې وي او هغې یو داسې یو پلانینګ جوړ کړی و چې کم هوایي فایرنګ والا کس یا تاڼې ته راشي نو که هغه پسې څوک هم رالي موږ به هغه هم کېنو. اگر چې د دې څه قانون صلاح عمل نه به هر حال یو روایتي کار او ډېر مثبت نتایج هم یې راغلي وو خو چې هغه موږ پسې راشي نو خلکو به ورته نه درځو بیا موږ کېنی تاڼه کې. نو زه یم که داسې یو پروګرام جوړ شي بلکې داسې دې انډیویجول یو سکواډ جوړ شي مختصر غوندې کې د تاڼېدار په لاره کې چې کنسرن تاڼه ترې بچي چې ورته دا له بر نه راغلی دا دي کوي دا زموږ کار نه دي. نو زما په خیال دا به یو ښه خبره وي. بله پولیس چې کوم دي قانوني کاروایانې کوي خو زه یم چې د قانوني کاروایانو سرې مروجه چې کوم د دې علاقې روایات دي چې د هغې هم خیال وساتي ځکه چې دلته داسې یو کیس نن سبا چلېږي چې هغې کې د پولیس په ډپارټمنټ باندې ډېر بلیم راځي او کسان خلکو ته معلوم دي چې هغه د کومې قبیلې دي
ټریفک والا عین د سړک په منځ ګاډي ودري او د خپل کمیشن دپاره پرچې کوي سوات نه نو هغه دي په دغه کې په کوردي ځای نه بچ کولاډي گیر شي کولاډي نه بچ ناخته بیل ولاړ عین د سړک په منځ یو درولي په ګنټو باسونه ورسره کوي کاغذ برابر سي اکثر د پولیس پکې ډېره دغه مشو خو بهر حال دا زما د بدري گزارشات خبره دا کوم چې دا کوم تاسو په ون ویلینګ باندې خبره ده وای فایرینګ باندې خبره ده دا د هر علاقې مسله ده زه خو لاول د دې نه مخکې دا ویل چې د ډي اس پي صاحب زمونږ او زمونږ د ایس ایچ او صاحب یو شکریا دا کوم دا خبره تاسو ته ظاهرومه زمونږ په دې علاقه کې د نن یو درې میاشتې مخکې یو مړی شوی چې د سر کټ کړی د بالولي په علاقه کې پولیس پکې کوشش کړې خو پته نه لګېده سر هم نه وي اف آی آر هم نه څه وخت پس اوس تقریبا یو هفته پس پولیس هغه کیس پریس کړ هغه مسلمان چې کوم یو بې ګناه مړی کړی و چې پکې د هغه ښځه هم وه د هغه ورور هغه ورورونه شامل وو او هغه مړي هغه پته مسلمان چې ته لاړل ولګېدله زمونږ د علاقې مشران زمونږ سره ناستې ما دې یو کس په خبره کې ورته زمونږ د طرفه فضل شیر خان ته زمونږ ایس ایچ او صاحب ته د علاقې طرفه ډېره مهرباني او شکریه ادا کړه چې ما اورېدې ډېر زه خوشحاله شوم ما چې کوم مقصد راوړی و هغه هم پوره شو چې زه څه زده کړم د دې ځای نه زه دې لپاره راغلی وم د آخري نه زه شروع کوم چې کوم د کرامت شاه یې نومره نه هېر شو پراډو چینچي او هر څوک چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي تاسو بالکل صحیح خبره ده چې امپلیمنټیشن اف لا از ایکول فار ایوری ون هر سړی پکار دی چې هغه د قانون خلاف ورزي کړي چې هغه پټانه کړي دا چې کوم زمونږ د چینچي دی یا د نور کسان دي هغه کاروبار کوي او بالکل حلال کاروبار کوي خو کاروبار د وجې نه که چېرته نور کسانو ته د هغه په حق باندې نقصان رسي نو پکار دی چې هغه نه پته وشي پراډو والا که ته وګورې په دې روډ باندې کېدای شي په ورځ کې 2 یا 3 پراډو دغه کېږي او کېدای شي شاید ولادر په هفته کې چېرته وایلیشن کړي زمونږ چینچي والا زه اکثر په کومه ضلع کې هم زه پاتې کېږم مانه د چینچي والا کسان هغه یو وخت زه خپل دفتر ته پخپله راغواړم هغه ته زه دا وایم چې نه ته منشیات فروش یې نه ته ډاکو یې غریب سړی او د شپې 200-1500 روپۍ دا کور ته ووایي او چې پولیس در سره مخامخ شي نو تر تقریبا 500 روپۍ په یو ټایم باندې واخلي نو ولې تاسو داسې کوئ چې تاسو د روډ هغه طریقې سره استعمال کوئ چې هغې سره نورو ته نقصان وي نورو ته نقصان ما جوړوي او خپل کاروبار کوئ او زه خپل پولیس والا ورته دلته به هم شروع کړي دي او په بل ځای کې به هم کړي چې کله سړی د کور نه وځي نو د شا نه ورپسې اواز وشي یا مور دی وایي دې ختم شوې ده او بچی دی هم بیمار دی او مسله ختم شوې ده غواړي هم نشته دي او سبزی به هم راوړي او زه ورته یم چې په دې 100 خبرو سره دی د کور نه وځي پریشان روان وي او ورته مخامخ پولیس والا راشي هغه هم ورسره بدتمیزي وکړي نو هغه پریشاني کې هو مونږ یې ضفه کړو او که چېرته دی ورته ووایي چې یاره ته هم یو شهري د دې ملک خو یاره دا د غلطي وکړه او بیا دپاره د غلطي مه کوه که نه نیکسټ ټایم بیا تا خلاف کاروایي کېږي نو هغه به هم خوشحاله نو دا د چینچي والا چې کوم دي دا ټارګېټس نه دي دا ټریفک والا دا زما کار دی او زما په تحت تاسو وګورئ زه به هغه نه دا تپوس کوم چې ناجایز څوک چلان کېږي نه هغه سره بدتمیزي نه کوي نه انصافي نه کوي که چېرته د پراډو والې په میز روډ کې ولیده او فورا یې راولي او دا روډونو والا چې چا دغه نشاندهي وکړه دا ډېره ښه وکړه ځکه چې ما خپله په دې روډونو کتلي دي چې غټ ګاډي ودرولي او شاته ورپسې ټریفک ولاړي او دا خیال یې نه دی خپل هغه 800 روپۍ چلان ته ګوري چې په دې کې به ماته کمیشن ملوي امپلیمنټیشن او انفورسمنټ دواړو کې فرق دی هغه زموږ د ټریننګ حصه ده دی په ټریننګ کې کمی وي اب موږ خامخا درې ټولو لپاره دعا ده خدای تاسو دا قدمونه تاسو دا څنګه پته لګي واچي تاسو د خدای په د دې بدلې دي او ټول لپاره دعا ده خدای کامیابی کمراني درکړي